زه تاسو سره د بل ځای خبرې نه کوم. دا د تنګي هسپتال دی. دا هغه هسپتال دی چېرته چې علاجګاه ده، چېرته چې دغه قابل ترین خلک د مریضانو علاج کوي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. او دا په یو هسپتال کې م تاسو به وایئ چې په ځنګل کې څه کې. نو دا د تنګي هسپتال دی. دا د آفتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د دې بنیاد ایښودی شوی او پرانیستی شوی وه. هغه ټیم کې د دې هسپتال مقابله چې کومه ده د الارچ سره وه. دې له ډېره کافي ایریا ورکړې شوې ده، کافي ایریا. خو دا تاسو چې کوم ځای وینئ نو د دې اړخته سنټرې دي، ډېرې ښې سنټرې دي، لکه مختلف محکمې راځي دلته کې کار کوي. نو دې کې مار هم راوتی شي او نور هم ډېر څیزونه راوتی شي. او دلته کې اکثره زنانه چې کوم دی نو هغه په ډیوټیو باندې دي. زه د تنګي هسپتال دغه زنانو ته سلام پیش کوم او خراج تحسین ورته پیش کوم چې هغه په داسې ځنګل کې لګیا دي او ډیوټي کوي. دا د تنګي د ټیمې دپاره په هغې په مخ څپېړه ده. دا د ایم سی ایریا ده او د دغه ټیمې دا کار دی چې دوی به دا صفۍ کوي. ورسره هسپتال ته داسې تکړه کس پنی راغلی چې هغه د خلکو سره رابطې ښه وي او د خلکو نه کار واخلي او دا صفایي چې کوم دی نه دا وکړي. ګرانو کتونکو دا زه په یو سړک روان یم، یو زنانه روانه ده او فرض که دا زغنه چې کومه ده دا د هغې په دې کپړو کې نښتله، بلکې دا به نښتې وي نو دا به بیا دې ځای ته کړي وي. دا وګورئ، دا دې ته وګوره. دا زه تاسو سره د بل ځای خبرې نه کوم. دا د تنګي هسپتال دی. دا هغه هسپتال دی چېرته چې علاجګاه ده، چېرته چې دغه قابل ترین خلک د مریضانو علاج کوي. وره چې یو ماشوم په سکول کې قابل وي څه به جوړېږي وي، ډاکټر به جوړېږم. نه هغه ډاکټر چې ته دې هسپتال ته راولې ده د هغه به خورې دماغ چې کوم دی د مریض طرف ته وي، ځکه چې هغه په دې لارو کوڅو کې دا تاسو وینئ دې کمرو کې ډاکټران ناست دي، دې کمرو کې ډاکټران ناست دي. دا زموږ د مریضانو حل دی. مریضان چېرته په انتظارګاه کې ناست دي؟ دا درته لږ ښیم، دا وګورئ. دا په ځمکه ناست دي، دا زموږ خویندې میاندې دا په ځمکه ناست دي، ډاکټر ته انتظار کوي. خوا کې ورته ګنده نالۍ ده، ماشومان دي. د دې ځای نه چې ځي نو دوی ته به مرض. اکثر موږ د دې ډاکټران اورېدلي دا به یا تنګي دی هسپتال کې به دا فارموله نه وي چې وي صفۍ به ډېره خیال ساتئ، د صفۍ به ډېر خیال ساتئ. نو هغې به د صفۍ خورې خیال ساتي چې د هغوی خپل دا خال دی چې دا وګورئ جي ښه دا هسپتال چې کوم دی نو دې کې چلډرن وارډ دی، دې کې سرجیکل وارډ دی، میډیکل وارډ دی. هغه مریضان چې دې خوا دې ځنګل ته ګوري نو دا به هغوی به څه محسوسوي. دا وګورئ جي دا نوی بلډینګ و، دا د دوی د ناقصې کارکردګۍ په وجه باندې ورجېده. د دې هغه ټیکهدارانو به دا نیول پکار دي، خو دلته کې خو لار ورکوي. څنګه چې لار موږ به مثال ورکو د پرویز خټک، موږ به مثال ورکو د محمود خان یا د استحکام پارټۍ یا د تحریک انصاف پارلمنټري پارټۍ. دې ته چې لاړې نو صفا شوې. نو ماضي ته بیا څوک نه ځي چې ماضي کې هر څنګه غلا کړې ده. د دې په دې بره چت باندې په دې پلستر شوي دی، خو چېرې د دې انکوایري وشوله نو دې کې چې ټیکهدار طبقې کومې پیسې وخلي دي، ښه دې کې رنګ شوي دي، دې چوکاټونو له رنګ ورکړی شوی دی. نو هغه رنګ داسې ورکړی شوی دی چې سوري یې پکې پټ کړي دي، کوم ځای کې چې وینو سوري وخلي وو نو هغه یې پټ کړي دي. دغه ټیکهدار رانیول پکار دي. په بلډینګونو باندې نه د دې دپاره یو بڼ دغه کې چې دا صفۍ مپۍ شي چې دا ماران دي دلته کې په دې ځنګل کې په هسپتال کې ډېر عجیبه عجیبه څیزونه دي. دا وګورئ جي ښه دا درته ښیمه، دا نالی ده، دا د نکاسۍ صورت حال دی. ته وګورئ جي خټې پکې دا دي داسې راجمع شوي دي، اوبه پکې ولاړې دي، دا پکې اوبه ولاړې دي. نو دا زه تاسو سره د تنګي د هسپتال خبرې کوم. هغه پکې جومات دی، ښه جومات ته چې ځې نو هم په ځنګل کې ځې، هر طرف ته چې کوم دی نو دا سیسټم دی. دا وګورئ جی ښه هلته کې بیا په کوارټرو کې ډاکټران نه اوسېږي. ولې نه اوسېږي چې هلته کې د شپې راځي نو دلته کې به د دې ځای خیال ساتي. نو ګرانو کتونکو دا بل ځای نه دی، خو دا تاسو وایئ چې دا د ډېر زرداد ځنګلې دي، نو هغه نه دی. دا د تنګي تحصیله هغه بې موره بې پلاره تحصیله چې د 3 میاشتو راسې ورته ډي اس پي قدرې چاره نه وسته.
هغه یتیم او یسیر تحصیله چې څوک پکې شته دی نه او داسې یو مثالي تحصیل دی چې څنګه هم په 3 میاشتو کې ورته ډیسپي را بدل نه که نو دغه شانتې دا د علاجګاه چېرته چې علاج کیږي چې د علاج نه د تعلیم نه د دې نه انسان کلم نه پاتې کیږي نو دا درته زه د تنګي د هسپتال خال خیم او دا درته زه د تنګي تحصیل مثال چې زه ورکوم چې په 3 میاشتو کې څنګه موږ له ډیسپي ورنه کو نو لکه تمه د چا نه نشو ساتلی خو د ټیمې نه موږ ګیله کوو د ایم ایس نه ګیله کوو د بل چا نه ګیله کوو نو ګیلې میلې دا ځای نه نیسي ځکه چې دلته کې څوک شته دی نه چې تپوس وکړي نه حکمرانان شته نه ناظمین شته نه د پوښتنې والا څوک شته دا تنګي ده د الله په قدرتونو باندې چلیږي او لړ مثال چې کوم دی د تنګي هسپتال د هسپتال دا خال په دغه هسپتال کې دغه ځنګل دغه بدخال چې کوم دی نو دا مې تاسو ته وړاندې کړی ډېره مننه خوشحاله